حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ناست و صحابہ کرام تے گیر چاپیر ناست یو صحابی تی نتفوسو کو ویدا اللہ فاک پیغمبرا زبطابانی درود دیر زیاد واما خدا را تا اوه چی دی زیادت سا مقدار وی سمر در باندی اواما زخو بتا درود زیاد وام دیر وام خو سمر زیاد در باندی اوام نبی علیہ السلام ورطا افرمائل وی تا سنگ پا ما بانی زیاد درود وائی نو دی صحابی ورطا افرمائل وی دا اللہ پاک پیغمبرا پشپا اور رس کی زیوی سپتا باندی درود واما او دو حصے نور ذکر کو در ربیع الاول میاش شروع دا با آغا میاشتا چه پا دی میاش کی نبی علیہ السلام دنیا تا تشریف راوڑے ہو دولسم تاریخ و دا دی میاشتی یا اتم تاریخ و دا دی میاشتی بنا بر اختلاف خو پا دی میاشت کی نبی علیہ السلام دنیا تا تشریف راوڑے دے او دنیا تا راتلہم دا نبی علیہ السلام دیر پا عجیب شان سرو عبدالمطلب سے بوائی وی سحر ٹیمو او د خانه کعبه سره په خوا کې ناستو ما وی ناسا په یو درز اوشو او د خانه کعبه دا دیوالونه ځمکې لراله او بیا اوچت شو وی زه چې دا حالت مې ولید نو زه ډېر ویرېدم چې داسې چل وشو وی زر می کور تا منډکړه چې کور خو بخیر وی چې داسه وشو داسې په منډه او په یره چې کور ته ورلم تپوس مې وکړو کور خیر دی وی وویلې شو راته چې خیر دی خو ستا د مړ زوی د عبدالله زوی پیدا شو ستا کومه انګور چې د امینه بیبي د هغې زوی پیدا شو نو عبدالمطلب صاحب نبی علیہ السلام زرد انګور د غیږ نه راواغس خپلې غیږې ته کو او چې داسې راواغستو نو خانه کعبې ته یې رامنډه کړه راغې او غیږ کې نیولی دی او د خانه کعبې نه پې اووه طوافه ګیر چاپېره وکړل او چې طوافونه یې په نبی علیہ السلام وکړو نو کور ته یې واپس بوس د پیدایش سره نبی علیہ السلام د خانه کعبې طواف کړی دی نو هغه دا میاشت وه دا ربیع الاول میاشت وه په دې میاشت کې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړی دی نو په دې میاشت کې په نبی علیہ السلام باندې درود شریف ډیر زیات ویل پکار دی حافظ ابن حجر رحمه الله لیکي وی کو چرته یو انسان د خپل سا اغستو په شانتی په نبی علیہ السلام درود وایي لکه څنګه چې سړی سا اخلي دغه شانتی دی په نبی علیہ السلام مسلسل همیشه د پاره په ټول ژوند کې درود وایي بیا هم دی د نبی علیہ السلام د احساناتو بدله نشي پوره کولی
په مونږ باندې چې د نبی علیه السلام څومره احسانات دي. نو د دې وجې نه په دې میاشت کې په نبی علیه السلام باندې څه زیات وایئ؟ درود زیات وایئ، درود زیات وایئ. او د درود شریف ډیر زیات برکات هم دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام مسجد نبوی کې ناست او صحابه کرام ته غیر چاپیره ناست. یو صحابي ته نه تپوس وکړو وی د الله پاک پیغمبره زه په تا باندې درود ډیر زیات واما، خدا راته ووایه چې د دې زیادت څه مقدار وي څومره در باندې وواما. زه خو په تا درود زیات وام، ډیر وام، خو څومره زیات در باندې ووام. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ته څنګه په ما باندې زیات درود وایي؟ نو دې صحابي ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره په شپه او ورځ کې زه یوه حصه په تا باندې درود واما او 2 حصې نور ذکر کوم. یوه حصه په تا باندې درود وام او 2 حصې نور ذکر کوم. آیا دا درود په تا باندې کافی دی؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی او خو دا درود دی زیات کو نو ښه به وي، دا درود دی په ما زیات کو نو څه به وي؟ ښه به وي. د صحابي نه بیا تپوس وکړو وی د الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکړمه شپه او ورځ کې نیمه حصه په تا باندې درود واما او نیمه حصه نور ذکر کوم، آیا دا درود به په تا باندې کافی وي؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی او خو کو دا درود دی په ما زیات کو نو دا به تاله ښه وي، دا به تاله څه وي؟ ښه وي. هغه صحابي بیا تپوس کوي وی د الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکړمه په شپه او ورځ کې 2 حصې په تا باندې درود واما او یوه حصه نور ذکر کوم، آیا دا درود به په تا باندې کافی وي؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی او خو کو دا درود دی زیات کو نو ښه به وي، دا درود دی په ما زیات کو نو څه به وي؟ ښه به وي. هغه صحابي بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولې نه کومه، بیا یو کار ولې نه کومه چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي، ما ته فارغ وخت میلاویږي او په تا باندې درود وام، دا درود به کافی وي؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ای زما صحابي کو داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایې، داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایې چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي، تا ته فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي، الله تبارک وتعالی بستا 2 کاره وکړي. څو کاره به دې وکړي؟ 2 کاره. کم کم یو ورته نبی علیہ السلام وفرمایل وی اذن تکفا همک او دویم ویغفر ذنبک. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وستا به الله تبارک وتعالی 2 کار وکړي. کم کم یو دا چې الله به د هر غم نه بېغمه کړي، الله تبارک وتعالی به د هر غم نه څه کړي؟ بېغمه کړي، بېغمه کړي. او دویم ویغفر ذنبک، الله به دې کړي ګناهونه معاف کړي. دا زمونږ د ټولو مقصود او مرام دی که نه دی؟
دا زمونږ د ټولو مطلوب دی، مقصود دی، دا مو خواهش دی، دا مو ارمان دی. الله دنیا کې یو بیغمه زندگی راکا. الله په دنیا کې څه راکا؟ یو بیغمه زندگی راکا، د ټینشنونو نه، د سوچونو نه، د فکرونو نه الله خلاص ژوند راته نصیب کا. دا د هر سړي خواهش دی او که نه دی؟ الله بے فکر زندگی ما ته په دنیا کې راکا. او الله انسان یم، ستا بنده یم، ګناهونه به رانه ډېر شوي الله، خو چې د قیامت ورځ شي الله دا کړي ګناهونه راته معاف کا. داسې ده که نه ده؟ دا د هر انسان مقصد دی او که نه دی؟ نو نبی علیہ السلام دی صحابی ته فرمائی چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي، تا ته فارغ وخت میلاویږي، په ما باندې درود وایا، الله به ستا دا دوه کاره وکړي. الله به دې دا دوه کاره وکړي. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دې میاشت کې درود زیات وایي. څه وایي پی؟ درود پی زیات وایي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. وی کم انسان چې دا درود شریف پشپا ورځ کې زر پیری وایي، کم درود شریف زه درته وامه، کم انسان چې پشپا ورځ کې دا درود زر پیری وایي، وصلی الله علی النبی الامی، وصلی الله علی النبی الامی. وی کم انسان چې پشپا ورځ کې دا درود زر پیری وایي، الله به د زړه ټول حاجتونه پوره کړي. الله تبارک وتعالی به ورله په رزق کې برکت ورواچ. الله تبارک وتعالی به په بندې دروازې کولو کی، الله به بندې مخ خلاص کی، او په دې زړه کې به یو سکون، یو آرام او یو خوشحالي محسوسوي دی چې دا درود څوک د ورځې زر پیری وایي، وصلی الله علی النبی الامی. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي، زیات. مونږ چې درود وایو نو څه وایو؟ اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد. ډېر ښکلی نوم دی محمد، ډېر ښایسته نوم دی. علما لیکي وایي نوم کو هر یو نوم ځان لږ دی، خو محمد ورسره ملګری کوه. د نوم سره دې څه ملګری کوه؟ محمد ملګری کوه. دا ډېر برکتي نوم دی، دا ډېر ښکلی ښایسته نوم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د قیامت ورځ به وي، حساب کتاب به وشي، فیصله د جنت او د جهنم به وشي. وانا اول من یقرع باب الجنه، زه اول انسان هغه یم چې د جنت دروازې ته به کړس ورکومه. د جنت دروازه به بند دی، زه اول هغه انسان یم. نبی علیہ السلام فرمایي زه به د جنت دروازې ته څه ورکمه؟ کړس ورکم. وی د دنې نه به خزانچي اواز وکړي، د جنت چې کوم څوکیدار دی د دروازې، د دنې نه به اواز وکړي، من انت، څوک چې دروازه دې وکړسوله. زه به ورله جواب ورکم چې محمد. زه څوک یمه؟ محمد یمه صلی الله علیه وسلم. وی د جنت د دروازې چې کوم چوکیدار دی هغه به د دنې نه جواب ورکړي چې ما ته حکم شوی چې محمد نوم درته یاد شي، اول به دروازه هغه ته خلاصوي.
ما ته هم ویلی شوي وو چې اول دروازه د جنت په محمد ته خلاصئ صلی الله علیه وسلم. نو دا هغه نوم دی چې اول به د جنت د دروازې سره هم یادیږي. د جنت د دروازې سره اول نوم چې یادیږي هغه به کوم نوم وي؟ محمدي. ډیر ښایسته نوم دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې پیدا شو نو نیکۍ ورته نوم کېښود محمد. عبدالمطلب صاحب ورته نوم څه کېښودو؟ محمد. نو خلکو ورته وی عبدالمطلبه دا نوم خو ستا په آباو په اجدادو کې چرته نه دی تیر شوی، دا دې څنګه عجیبه نوم کېښودو؟ د عربو عادت دا دی هغوی د خپلو کشرانو نومونه د خپلو مشرانو په نومونو سره ږدي. اکثر د نوسي او د نیکه یو نومي. مونږ یې بې ادبي ګڼو که نه؟ چېرته په کور کې کشر له په مشرانو کې څه نوم کېږي وي دا څه بې ادبی، دا خو د بابا نوم دی تا دله کېښودو. د عربو عادت دا دی چې هغوی د خپلو د کشرانو نومونه د مشرانو په نومونو سره ږدي. نو اکثر د نیکه او د نوسي یو نومي. نو چې کله عبدالمطلب صاحب نبی علیه الصلاة والسلام ته محمد نوم کېښودو نو خلکو ورته ویل وی څه عجیبه نوم دې کېښودو، دا خو ستا په مشرانو کې اړو چېرته تیر شوی نه دی. نو عبدالمطلب ورته جواب ورکو وی محمد مې ورله ځکه نوم کېښودو چې د مشرق او د مغرب د شمال او د جنوب خلک د صفتونه کوي. الله د محمد معنی څه ده؟ ستایلی شوی، صفت کړی شوی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام په ځمکې او په اسمانونو کې څه کېږي؟ صفت کېږي. ځکه مې ورله محمد نوم کېښودو. ډېر ښایسته نوم دی. نو چې چېرته هم نوم ږدي کو هر نوم دی خو علما وایي محمد ورسره څه کا؟ ملګری کا. نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې په دې میاشت کې درود ډېر زیات وایه، ډېر زیات وایه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي. د چا چې په ما باندې څه زیات وي؟ درود زیات وي. هغه انسان به د قیامت په ورځ د ټول نه زیات نږدې ماته وي. صحابه کرام ناست دي، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په ما باندې درود زیات زیات وایه او خاص کر د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه باندې بیا ډېر زیات وایه. نو یو صحابي تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره قد ارمتا او بلیتا، دو قسم الفاظ حدیث مبارک راغلی. د الله پاکه پیغمبره تو خو به د خاورو سره خاورې شوی یې، ستا خو به هډوکې ریزه ریزه شوي، مونږ چې په تا باندې درود وایو نو تا ته به څه فایده درکوي؟ نبی علیہ الصلاة والسلام ورله جواب ورکو وی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. الله په ځمکه باندې د پیغمبرانو جسمونه حرام کړي دي. زمون جسم ته ځمکه څه نشي ویلی، پیغمبرانو جسمونو ته نبی علیه السلام وفرمایل. دا زمون عقیده ده، د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې څومره پیغمبران دي یوازې نبی علیه الصلاة والسلام نه، چې څومره پیغمبران دي د هغې جسم مبارک چې کوم په ژوندانه و اخکه جسم مبارک په قبرونو کې بالکل سلامت پروت دی او تر قیامت پورې به دغه شانتې سلامت پروت. الله پیغمبران خو پیغمبران دي، د حافظ قرآن جسم ځمکه نه خوري.
حدیث مبارک کې راځي وی اذا مات حامل القرآن چې کله حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالی ځمکې ته وحی وکړي الله تاکل لحمه ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري ته د غوښې به ای ځمکې دا حافظ قرآن ستا خوراک له نه دی درغلی دا معمولی انسان نه دی د ده په سینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي دا معمولی انسان نه دی د ده په سینه کې د بخاري احادیث پراته دي د ده په سینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي ای ځمکې د حافظ قرآن غوښې به نه خوري قالت الارض ځمکه جواب ورکړي الله تبارک وتعالی ته ای وربي ای زما ربا کیف آکل لحما زه به د ده غوښې څنګه خورمه وکلامک فی جوف د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی الله زه حافظ قرآن غوښې څنګه وخورم د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی نو د حافظ قرآن غوښم الله په ځمکه باندې څه کړې ده پیغمبر خو ډېر لوړ شان لري خو ډېر اوچت شان لري د هغه شان ته څوک رسېدی شي الله علماء لیکلي دي وی په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي په دغه شپه باندې الله د دغه مقبرې والو نه عذاب پورته کوي په کومه مقبره کې چې حافظ قرآن دفن شي د دغه مقبرې والو نه الله څه پورته کوي عذاب پورته کوي غرض می دا کو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود زیات وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قیامت ورځ به ما ته انسان ډیر نږدې وي چې په مای درود زیات وایي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په ما باندې درود ویل دا د انسان ګناونه داسې ختمي لکه په اور چې اوبه واړی ماء البارد الفاظ راغلي لکه په اور چې یخې اوبه ور واړی اور مړ کي دکه شانتې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود ویل د انسان ګناونه ختموي الله او درود چې د کله زیات ویل کنه الله به درته ډېر لوړ مقام په دنیا کې هم درکي او په آخرت کې هم درکي امام شاه ولی الله رحمه الله تاسو به نه پیژنئ علما یې ډېر ښه پیژني امام شاه ولی الله رحمه الله دا یو داسې عالم تیر شوی دی کنه چې د هندوستان او د پاکستان څومره علما دي دوی خپل د حدیث و سند نبی علیه الصلاة والسلام ته بغیر د امام شاه ولی الله نه نشي رسولی زکو اوس د خپلو حدیث و سند نبی علیه الصلاة والسلام ته رسوم په منځ کې به امام شاه ولی الله ضرور زما استاذ کیږي دا کیدی نشي چې امام شاه ولی الله رحم الله زما استاذ نشي او زه د خپلو حدیث و سند چاته ورسوم نبی علیه الصلاة والسلام دا نشي کېدی د هر عالم په سند کې به نوم د امام شاه ولی الله خامخا راځي دا یو داسې عالم تیر شوی داسې عالم هغه ویل الله تبارک وتعالی ماته او زما خاندان ته چې دا څه راکړي دي کنه دا د درود شریف په ویلو سره راکړي دي ماتا او زما خاندان ته چې دا کم مقام میلاو شوی دا کم مرتبه میلاو شوی دا وی دا د درود ویلو په برکت سره میلاو شوی دا ته خو درود شریف ووایه کنه چې ته د دې برکات وینې ته
ته د دې برکت په خپل ځان کې ویني، ته دې برکت ته په اولاد کې ویني، ته دې برکت ته په نوسو کې ویني. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې زیات درود وایي په ما باندې دا ویونکی به په خپل هم رنګ وي، ته د بچي به هم رنګي او د نوسي به هم رنګي. په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې زیات څه وایي؟ درود وایي. درود زیات وایي، درود زیات وایي. الله به دې بندې مخې په دنیا کې کولاوي، الله به دې په مال کې برکت واچ، برکت به دې الله په مال کې واچ. الله د درود شریف په فضیلت کې یو کتاب دی دلائل الخیرات، د دې کتاب نوم دی دلائل الخیرات، او د دې کتاب مصنف چې کوم دی د هغه نوم دی علي بن حسین الجزولی رحمه الله. علي بن حسین الجزولی رحمه الله د دې کتاب مصنف دی. هغه په دې کتاب کې په خپل لیکلي دي چې ما دا کتاب ولې د درود شریف په فضیلت کې ولیکو. هغه یې وجې لیکي، هغه وایي داسې کار و چې زه یو ځل په سفر باندې تلم، نو په یو خوشي بیابان ورلم، نو د مانځه ټایم شو، د مانځه وخت شو، نو اوبه مې کتې نو په نظر مې یو کوی راغی، ما وی زه کوی دی اوبه به پکې زه بیا اودس وکړم مونځ به وکړم. اوس چې کوی له ورلم کوی کې اوبه شته دی، خو په کوی باندې نه بوکه شته او نه رسی شته، رسی هم نشته او بوکه هم نشته دی. نو اوبه خو شته دی خو روالم دی څنګه سلوخې نشته د اوبو د راغستو. په دې پریشانۍ کې ودرېدم چې خدایه څه چل وکړمه، اوس کو تیمم کوم نو اوبه خو موجود دي، اوبه خو شته دی، اول خو د دې کوشش کول غواړي چې دا اوبه راوالمه. په دې سوچ او فکر کې ولاړو، وی زما خیال نه و دغلته یو کور د هغې د کړکۍ نه زه یو ماشوم سی کولم، د کړکۍ نه یو ماشوم سی کولم. بهرحال هغې چې زه به پریشانۍ کې لیدلی یم، په سوچ کې لیدلی یم، وی هغه د کور د کړکۍ نه راکوزه شوه زما خواله راله. وی ما ته وی چې بابا ولې خفه ولاړې، څه پریشاني ده؟ ما ورته وی چې پریشاني دا ده کوی شته اوبه شته خو لوښې نشته، رسی نشته چې اوبه ترې راوالم اودس پې وکړم مونځ رانه قضا کېږي، ځکه خفه ولاړ یم. ما ته وی چې یاره ستاسو نیک عمل نشته دی چې د هغې د وجې نه تا ته د اوبه راخیږي، ماشومه ده ښه، ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راخیږي د نیک عمل د وجې نه. د خپلو بچو داسې تربیت وکئ، تربیت داسې وله ذهن سازي وکئ. دا تربیت او ذهن سازي صرف میندې کولی شي، ګورې یاد وساتئ. ما ته وی چې ستاسو داسې نیک عمل نشته دی چې د اوبه درته بره راوخیږي. ما ته وی چې داسې څه نیک عمل دی چې ما ته پې اوس د کوی نه ښکتې نه اوبه راوخیږي، داسې څه نیک عمل دی. ما ته وی چې ته څوک یې؟ ما وی چې زه علي بن حسین الجزولی، کوم هغه لوی عالم چې یادېږي، خلک چې وایي ډېر بزرگ انسان، یو لوی عالم، یو نوی نیک عمل، هغه ته یې؟ ما وی چې هغه زه یم، خلک چې راته لوی عالم وایي خلک راته وایي نو دغه یم نو. وایي چې مړه څه خلک وایي چې لوی عالم دی، ته سیټ شه، ته ماشومه ده، ته سیټ شه. ما کتل ماشومې ته چې داسې چل کوي، ماشومه د کوی غاړې له ورله کوی ته یې لاړې توکړې، چې لاړې توکړې اوبه را روانې شوې، را روانې شوې د کوی سر له راورسېدې، اوبه راورسېدې. ما ته وایي چې بابا اودس پکې وکړه، اوس اودس پکې وکړه بری اوبو کې. ما ماشومه د مټ نه راټینګه کړه چې اودس خو به وکړم، خو ته راته ووایه چې الله تعالی دا کرامت د کوم طرف درکړی دی.
معشومه الله تبارک وتعالی دا دومره کرامات تا ته په کوم عمل درکړي دي چې ستا په لاړو کې الله دومره طاقت یې چې د کوی اوبه پې د ویښ نه سر له راخیږي څه عمل دی ستا کوم عمل دی هغې ماشومې راته وایي چې داسې هېڅ عمل مې نشته دی خو په نبي علیه الصلاة وسلام باندې درود زیات وه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې څه زیات واما درود واما بس د دغې درودو د وجې نه الله زما بندې مخې کولاوي هر مشکل راته الله د دغې درود د وجې نه اسانه د دغې درود په برکت سره ماته هر مشکل کار اسانېږي امام جزولی رحمه الله فرمایي وي اودس خو مې وکړو مونځ مې وکړو خو دا مې قصد وکړو اراده مې وکړه کو کلي ته لاړم په خپل ژوند کې به ضرور د درود شریف په فضیلت یو کتاب لیکم دا مې قصد وکړو اراده مې وکړه او چې کلي ته رالمه نو دلائل الخیرات کتاب مې ولیکو چې دا د درود شریف په فضیلت کې دی الله نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود زیات وایه څه پې وایئ دا درته نه وامه چې نور نیک اعمال مه کوئ نور ذکر مه کوئ نور ذکر هم زیات کوه چې څومره درنه کېږي وایه خو زمونږ خلک نور ذکر زیات کوي خو درود شریفو سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله دا اذکار الحمد لله مونږ کوو کنه او خو په ډیروالي سره کوي څومره چې کولی شي دا د الله ذکر دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي ستا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې لمدی ژبه دې همیشه ستا په څه لمدی د الله په ذکر باندې لمدی نو ذکر کو دا بهترین ذکر دی خو کمې په مونږ کې دا دی چې مونږ درود شریف نه وایو درود شریفو نه وایو نو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف هم زیات وایي ټیک ده په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود چې څومره درنه زیات کیږي دومره وایي د دې ډېر زیات فضایل دي ډېر زیات فضایل دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صحابه کرامو ته تاسو ته بخیل معلوم دی چې بخیل سړی څوک دی بخیل پیژنئ بخیل څوک دی صحابه کرامو جواب ورکړ وی الله او د الله رسول به ډېر ښه پیژني نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی بخیل هغه انسان دی چې د چا وړاندې زما نوم مبارک ذکر شي هغه په ما باندې درود نه وایي د چا وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي هغه په ما باندې څه نه وایي درود نه وایي حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې نبی علیه الصلاة والسلام نوم مبارک ذکر شي او دی پې درود نه وایي دا انسان بې وفا دی دا انسان څه دی بې وفا دی دی د نبی علیه السلام سره وفا نه کوي دی د نبی علیه السلام سره مینه نه کوي بل علماء لیکلی دي وایي کوم انسان په وړاندې چې د نبی علیه السلام نوم مبارک ذکر شي او دی درود نه وایي که نه نو د قیامت په ورځ به د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک دیدار ونه کړي د نبی علیه السلام د دیدار نه به محرومه شي بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان په وړاندې چې زما نوم مبارک ذکر شي او دی په ما باندې درود نه وایي د جنت لاره فریښي او د جهنم په لاره روان شوی دی الله دا چې خرڅه بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلیک کړي تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره مننه والسلام